حبل نجاتنا فتمسكي بعواه كي لا نغرقا. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به. اللہ تبارک و تعالی مونږ او تاسو ته د ایمان دولت نصیب کړی دی. په دې کائنات کې د ایمان نه بل وی دولت نشتا. په تمام نعمتونو کې ایمان دلوی نعمت دے، دا نعمت عظما دے. ځکه که چرته دا ایمان نئی بیا به انسان د غوا د پیشاب و تعظیم کوي. که چرته ایمان نئی بیا به دا سر ګټې ته کته کیږي. کہ چرت ایمان نی نو بیا بدا سر بت تخکته کیږي، قبر تبخکته کیږي. کہ ایمان نی نو دا سر بیا پیر تخکته کیږي. کہ ایمان نی نو بیا بد درگاہونو تعظیمی داغین بتوافونی. بیا ایمان آغا دولت دی چې دی سرا د دنیا او د آخرت کامیابی لګیدلې ده. دی ایمان دی سره کامیابی لازم ده. اللہ تبارک و تعالی فرمائی قد افلح المؤمنون، کامیاب دی نو ایمان والا کامیاب دی. بیا د ایمان ډیر شاخونه دي او د ایمان ډیر فواید دي. یو حدیث پاک کې خرازی نبی علیہ السلام فرمائی د ایمان سے د پاسه شپېته شاخونه دي. بیا د هغې وضاحت کی د دې ایمان نرستو اللہ مونږ او تاسو ته یو بل دولت را کړي. هغه دولت عافیت ته. عافیت لوی نعمت ته. چرتا که مونږ د عافیت په مطلب باندې سوچ وکړو نو مونږ به هر وخت د الله نه عافیت طلب کوو. مونږ د عافیت په مفهوم باندې ځان نه دی پوه کړی چې عافیت څه ته وایي. په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ترونو کې یو تر دی ابو